السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سما خان یم، یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. کم خلک چې د پردو زنانو ته خبرې کوي که نه، د هغې باندې د یو بیان اورم که نه، که دې بیان په وجې ستاسو د په حاشیه نه دې نه ړم تور شي، نو شیخ ادریس صاحب دا بیان در باندې اورم. راځئ دې ټاپک ته راشي. زه یې هم اورم. زما دې په خدای په ذات قسمې قبلې ته مې مخ دی. دا ما ته پته ده په دې وجه چې ما ته خلک ټلیفونونه کوي. د مخکې ورځو کې مې یو سړي ما ته ټلیفون وکړه د بار ملک نه. ما ته وي یو جینۍ سره مې تعلق و. دا ځکه کوم اصلاح دپاره کوم. یو جینۍ سره مې مولانا صاحب تعلق و او ما وی چې زه به ورسره نکاح تړمه. ام م خوښه وه، زه م خوښ وم. په ویډیو کالونو م یو بل سره خبرې م کړې دي. اوس خبره زموږ روانه شوه خپل منځ کې سره، ختمه شوه خبره. زه به څنګه توبه وباسم چې ما الله معاف کړي؟ مې بس توبه وباسه. وی نه ما ډېره ګناه کړې ده. نو مې لکه په موبایل به تا هغې ته کتلي، هغې به تا ته کتلي، زه بس د نظر ګناه م شوې ده. توبه وباسه او لږه صدقه ورکه. وی مولوي صاحب ډېره ګناه مې کړې ده. بس ما یې توبه وباسه که نه. وی بې ادبي دې معافي، خو ما او هغې د یو بل اندامونه په موبایل کتلي. دا بې خوندي او بې غیرتي. زه ولې خپلې لور له موبایل ورکوم؟ زه ولې خپل بچي له موبایل ورکوم؟ زه د خدای د قهر نه نه یېرېږم. دا سترګې او دا غوږونه ما له الله سله راکړي دي. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. د میندو د ګېړو نه الله وایي ما راوویستی، هېڅ ته نه وی خبر. وجعل لکم السمع والابصار والافئده. غوږ، سترګې، زړه مې درکړه لعلکم تشکرون، چې دا زما په نعمتونو کې استعمال کړي. شکر دې